بسم الله الرحمن الرحیم. د سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او ستوماتولوژي پوهنځیو د لومړي کال لومړي سمستر ګرانو محصلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو ته د نوي سمستر د پیل مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه سمستر په خیر او عافیت سره سر ته ورسي. دا چې موږ تاسو په فزیکي ډول په کلاس یا ټولګي کې د ځینو مشکلاتو پر اساس نشو کولی چې حضور ولرو، نو د دې په خاطر باندې چې ستاسو وخت هم ضایع نشي او په خپلو کورونو کې مطالعه جاري وساتئ، نو د کیمیا مضمون په حق له تاسو ته هم زه ځینې ویډیوګانې نشروم، هیله ده چې استفاده ترې وکړئ. د کیمیا مضمون د طبابت په ډګر کې یو مهم مضمون دی چې څومره کیمیاوي مواد یا کیمیاوي درمل جوړیږي، د همدغه کیمیاوي موادو څخه تشکیلیږي او د کیمیا پرمټ تشکیلیږي. نو په لومړي کال لومړي سمستر کې د کیمیا مضمون 15 کریډټه لوستل کیږي چې 3 نظري او 2 عملي. د کیمیا مضمون د نظري او عملي برخو چپټرونه تهیه شوي. تاسو کولی شئ چې د خپل مربوطه فوټوکاپي څخه واخلئ او په خپلو کورونو کې ترې استفاده وکړئ. د کیمیا مضمون یو لوی او پراخه برخه لري او په دې سمستر کې مونږ هغه موضوعاتو باندې ډیر فوکس کوو چې یو طبي محصل په خپلو طبي برخو ته ګټه واخلي. د کیمیا مضمون په دغه سمستر کې ټول 10 فصله دي. 15 فصله لومړی د غیر عضوي برخې او 15 فصله د عضوي برخې دي. لومړی فصل د غیر عضوي برخه کې د کیمیا تعریف دی، ماده ده، عناصر دي، اتوم، اکسیدیشن نمبر، د کیمیاوي بدلونونو بنسټیز قوانین. راځو اول د کیمیا د تعریف نه مخکې د کیمیا تحت لفظي معنا باندې خبرې کوو. د کیمیا علم د تحت لفظي برخې په باره کې د ډیرو علماو نظریات دي، خو په لنډ ډول باندې وایي که چیرته د کیمیا علم ته د درملو جوړولو علم ویل شي، وی بده به نه وي. دارنګه د کیمیا تاریخچه ډیره پخوانۍ یا لرغونې ده چې دې کې هم د علماو ډیر نظریات دي، خو په لنډ ډول باندې داسې ویلی شي چې د کیمیا علم په باره کې زیات کار چې چا کړی هغه مسلمانان دي، لکه مثال په ډول باندې جابر بن حیان. دارنګه نورو علماو هم پکې ډیر زیات زیار ویستلی چې هر یو به په خپل ځای کې راشي. دارنګه د کیمیا د علم موضوع ماده ده، دارنګه د مادي تغییرات دي، خواص دي، ډولونه دي. د مادي خواصو نه بیا د دوی د کیمیا د علم اهمیت هم معلومیږي. دارنګه د کیمیا علم اهمیت څه دی؟ د کیمیا د علم اهمیت په طبابت کې، دارنګه په روزمره ژوند کې، په زراعت کې، ویټرنري کې او په تخنیک کې زیات اهمیت لري. مثال په ډول باندې ما مخکې تاسو ته ویلي چې د کیمیا د علم اهمیت په طبابت کې ځکه زیات دی چې ټول کیمیاوي درمل چې څومره نن سبا په زموږ اساسي په طبابت کې جوړیږي د کیمیا د علم په برکت جوړیږي.
نو په همدې خاطر باندې یو طبي محصل باید د کیمیا د علم سره پوره اشنایي ولري تر څو په خپلو راتلونکو مضامینو کې چې کوم موضوعات د کیمیا پورې تړلي باید مشکل ونه لري. د کیمیا د علم اهمیت ډیر زیات دی. ما صرف یوازې د کیمیا د علم اهمیت د تبابت په ډګر کې په لنډ ډول تاسو ته واضح کړو. ورپسې د کیمیا د علم تعریف دی یا definition of chemistry. کیمیا په ساينس کې د طبي علومو یو څانګه ده چې د مادي جوړښت، خواصو، تغیراتو او تبادلاتو څخه بحث او څېړنه کوي. دا چې د کیمیا علم د مادې نه بحث کوي نو ماده باید هم وپېژندل شي چې ماده څه ته وایي. ماده داسې تعریف کوو چې هر هغه شی چې وزن، کتله او حجم ولري د فضا یوه برخه ونیسي او د پنځه ګونو حواسو په واسطه یې وڅخه هېڅ شي ماده بلل کېږي. مثلا که چې موږ تاسې شاوخوا ته نظر وکړو نو موږ ستاسې ټول محیط د موادو څخه تشکیل شوی. په ځینو برخو کې د کیمیادانانو او یا د فزیک دانانو نظریات ډول ډول دي. ځینې موادو ته ماده وایي او ځینو ته نه وایي. خو په لنډ ډول باندې داسې وایو چې څه چې په طبیعت کې او د الله جل جلاله په خلقت کې شامل دي دغه ټول ماده بلل کېږي. د مادي مالیکولي حرکي نظریه یا kinetic molecular theory of matter د لومړي ځل لپاره د برونویلي عالم په واسطه باندې دغه نظریه رامنځته شوې چې بیا د بولتزمان، دارنګه وندروالس او د میکسویل په واسطه باندې دغه نظریې ته انکشاف ورکړل شوی. تعریف یې داسې دی چې دغه نظریې له مخې وي ټول مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي چې په دوامدار ډول حرکت کوي او نوموړي ذرات مالیکولونه بلل کېږي. په دې کې بیا ځینې قاعدې او اصول دي چې د چپټر پر مخ شته. تقریبا په 9 مادو کې مې ځای پر ځای کړي. کولی شئ تاسې مراجعه وکړئ او په چپټر کې وګورئ. دارنګه د مادي تغییرات دي یا changes of matter. په ماده کې دوه ډول changes یا تغییرات رامنځته کېږي. یو physical changes دي یا فزیکي تغییرات دي او دوهم chemical changes دي یا کیمیاوي تغییرات. فزیکي تغییرات هغه تغییرات دي چې په هغې کې د یوې مادي ظاهري شکل یا ظاهري بڼه تغییر وکړي، اصلیت او ماهیت کې تغییر رانشي. د مثال په ډول باندې که چیرته مونږه یو کاغذ سیری کو یا یو لرګي نه چوکۍ جوړه کو، میز جوړ کو، یا که چیرته مونږه د اوبو جامد حالت یعنی د یخ حالت د حرارت په واسطه باندې په مایع او یا په غاز بدل کو نو دا په حقیقت کې فزیکل چینجز یا فزیکی تغییرات دي. خو یاد ساتئ چې فزیکی تغییرات یا فزیکل چینجز موقتی تغییرات دي. یعنی که چیرته مونږ بیرته اوبو ته حرارت ورکو کولی شو چې د غاز حالت څخه په مایع او د مایع حالت څخه په جامد باندې بدل کو. نو په همدې خاطر باندې دا په حقیقت کې فزیکل چینجز دي. کیمیکل چینجز یا کیمیاوي تغییرات هغه تغییرات دي چې په دې کې د یوې مادې ظاهري شکل او اصلیت دواړه تغییرات خوري. مثلا زموږ اساسي په وجود کې د غذایي موادو سوځېدل یا د یو کاغذ سوځېدل د په حقیقت کې کیمیاوي تغییرات دي چې په دې کې د مادي ظاهري شکل هم تغییر خوري او دارنګه اصلیت هم تغییر خوري.
مثلا که چېرته مونږ کاغذ ته اور واچو، کاغذ سپین رنګ لري، نو د سوځېدو په صورت کې پیره بدلیږي. نو اوس د دغه ایرې اصلیت او ظاهري شکل دواړه فرق وکړو. مخکې کاغذ سلولوز، اوس هغه کاغذ پیره باندې بدل شو، په کاربن بدل شو. نو دا کیمیکل چینجز یا کیمیاوي تغیرات چې کوم دي دوه ډوله دي، موقتي او دایمي. کېدای شي چې ځینې وختونو کې په کیمیاوي تغیراتو کې موقتي تغیر رامنځته شي او یا دایمي تغیر رامنځته شي. مثلا که چېرته دغه کاغذ پیره بدل شي، دا په حقیقت کې یو دایمي تغیر شو. خو که چېرته مونږه اوبه الکترولایز کړو، نو د الکترولایز په صورت کې اوبه لومړی په هایدروجن او اکسیجن باندې بدلیږي، او که بیا موږ د هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کړو نو دا په اوبو بدلیږي. دا په حقیقت کې یو موقتي تغیر شو. یا ځینې نور تعاملات هم شته چې بیا موږ په تفصیل سره ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې وایو، ریورسیبل ریاکشن، ان ریورسیبل ریاکشن، یا رجعي تعامل او غیر رجعي تعامل. هغه ان شاء الله بحث کوو. بل د مادي خواص دي یا پراپرټیز اف میټر، چې د صفاتو له مخې د مادي عینیت ثابتوي یا شتون ثابتوي، دې ته د مادي خواص ویل کېږي. دا هم دوه قسمه دي، یو فزیکل پراپرټیز او دوهمي کیمیکل پراپرټیز. فزیکی تغیرات مخکې ولوستل شو، اوس فزیکی خواص دي. فزیکل پراپرټیز، فزیکی خواص هغه خواص دي چې فزیکی تغیرات ورسره مل وي، لکه رنګ، خوند، بوی، کثافت، د ویلې کېدو ټکي، د جوش ټکي، د انجمان ټکي، انحلالیت، درې حالتونه او داسې نور. دا په حقیقت کې فزیکل پراپرټیز یا فزیکی خواص دي. دوهم کیمیکل پراپرټیز یا کیمیاوي خواص دي. کیمیاوي خواص داسې تعریف کوو چې د یو کیمیاوي مادي ګډون په فزیکی تغییر کې عبارت له کیمیاوي خواص څخه دي. یا په لاندې ډول باندې داسې وو چې هغه خواص دي چې په هغې کې د یوې مادې تعامل د بلې مادې سره څېړل کېږي. د مثال په ډول باندې کله چې مونږه اوسپنه آزاد هوا ته پرېږدو، نو د آزاد هوا اکسیجن د اوسپنې سره تعامل کوي، په نتیجه کې د اوسپنې اکساید یا د اوسپنې زنګ جوړیږي. دا په حقیقت کې کیمیاوي خواص دي. یا داسې وو چې هایدروجن د اکسیجن سره یوځای کېږي، اوبه جوړوي، نو دا په حقیقت کې د هایدروجن او د اکسیجن کیمیاوي خواص دي. یعنې همیشه لپاره چې کله مونږ د کیمیاوي خواصو خبره کوو، نو دا به د یوې مادې تعامل د بلې مادې سره پکې څېړل کېږي. بل د مادي ډولونه دي یا ټایپس اف میټر. په مختلفو کتابونو کې د مادي ډولونه طبقه بندي شوي، خو دلته په خالص ډول باندې یا په لنډ ډول باندې ماده په دوه برخو ویشل شوي. یو اول میکسچر میټر دی یا مخلوط مواد یا مخلوطه ماده، او دوهم پیور میټر یا خالصه ماده. میکسچر میټر چې کوم دی یا مخلوطه ماده داسې تعریف کوو چې د دوه یا څو موادو یو ځای کېدو څخه منځته راغلي وي، خو بغیر له کیمیاوي تعامل څخه. مخلوطه ماده بغیر له کیمیاوي تعامل څخه، او یا کېدای شي چې د ګډون کوونکو موادو اجزای د سترګو په واسطه باندې ولیدل شي، او یا یې خواص پکې کله کله ولیدل شي. دې ته مخلوط مواد ویل کېږي یا مخلوطه ماده. په دوو برخو ویشل کېږي. یو متجانس میکسچر یا هوموجینیز میکسچر یا متجانس مخلوط دی، او دوهم هیتروجینیز میکسچر یا غیر متجانس مخلوط دی. اول لازو متجانس مخلوط ته یا هوموجینیز میکسچر. هغه مخلوط دی
چې په ټولو برخو کې فزیکی او کیمیاوي خواص یو شان وي. د مثال په ډول باندې که چېرته مونږ د بوري یو محلول جوړ کړو نو دا په حقیقت کې یو متجانس مخلوط دی، ځکه چې په دغه محلول کې د ټولو برخو فزیکی او کیمیاوي خواص یو شان دي. دارنګه ډېر زیات مثالونه شته. دوهم هیتروجینس میکسچر یا غیر متجانس مخلوط دی. هغه مخلوط دی چې په ټولو برخو کې فزیکی او کیمیاوي خواص یو شان نه وي. د مثال په ډول باندې که چېرته موږ شګه راواخلو په اوبو کې واچو، دا په حقیقت کې یو غیر متجانس مخلوط دی. یا نور مثالونه هم شته. فرضاً سلفر او د اوسپنې براده سره یوځای کوو یا معدګي سره یوځای کوو، دا په حقیقت کې یو غیر متجانس مخلوط دی. په ټولو برخو کې د دوی فزیکي او کیمیاوي خواص به یو شان نه وي. کېدای شي چې د اوسپنې ذرات په یو ځای کې زیات وي، په بل ځای کې سلفر پوډر زیات وي. یا په مخکینی مثال کې شګه کېدای شي چې د اوبو په لاندې برخه کې زیاته وي، پاس کمه وي. دا په حقیقت کې غیر متجانس مخلوطونه دي. د متجانس او د غیر متجانس ځینې د حالاتو مخې اقسام دي چې په چپټر کې مې شماروار لیکلي. تاسې کولی چې مراجعه ورته وکړئ او ځان سره یو ځل وګورئ. عبارتاً د دواړو په منځ کې زیات توپیرونه لیدل کېږي، د متجانس او د غیر متجانس. یو خو د تعریف له مخې فرقونه شو چې په متجانس کې ټول برخې یعنې فزیکي او کیمیاوي خواص یو شانته وي، او په غیر متجانس کې به د مخلوط په ټولو برخو کې فزیکي او کیمیاوي خواص یو شان نه وي. دوهم دا چې په متجانس کې ذرات نه لیدل کېږي او په غیر متجانس کې ذرات لیدل کېږي. دارنګه په متجانس کې مونږ په اسانۍ نشو کولی چې منحله مواد له محلل څخه جدا کړو، او په غیر متجانس کې په اسانۍ کولی شو. په متجانس کې مثلا د فلټریشن په واسطه باندې نشو کولی، مګر په غیر متجانس کې د فلټریشن په واسطه باندې کولی شو. په متجانس کې مونږ د ډیکانټیشن په واسطه باندې نشو کولی چې حل کېدونکي مواد جدا کړو، مګر په غیر متجانس کې کولی شو. یعنې که چېرته مونږ ځینې مواد فرض مثال خاوره ده په اوبو کې ده، که چېرته مونږ دلته ډیکانټیشن ورکړو یعنې پرېږدو دا خپله رسوب کړي، نو خاوره لاندې کېني او اوبه پاس پاتې کېږي. دا د متجانس او د غیر متجانس مخلوطونو ترمنځ لنډ توپیرونه دي. ځینې داسې مخلوطونه شته چې ظاهرا یا مایکروسکوپیک ډول باندې که ولیدل شي متجانس معلومیږي، مګر که چېرته د مایکروسکوپیک له نظره ولیدل شي بیا غیر متجانس معلومیږي. د مثال په ډول باندې وینه که چېرته مونږه په ظاهري شکل وګورو متجانس معلومیږي، خو که چېرته د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو تاسې پوهېږئ چې وینه دوه برخې لري، جامده برخه ده، مایع ده. جامده برخه بیا کرویات دي او مایع پلازما ده. بیا جامد مواد کې WBC دي، RBC دي، پلاټلیټ سل دي. هغه بیا خپله برخه، نو په همدې اساس باندې یو قسم پکې نه دي. نو په همدې اساس دغه وینه د مایکروسکوپیک نظر بیا یو غیر متجانس مخلوط دي، خو که د ماکروسکوپیک نظر یې ګورو نو بیا یو متجانس مخلوط دي. بل خالص مواد دي چې هغه موادو ته ویل کېږي چې د یو ډول ذرو څخه تشکیل شوي وي. خالص مواد هغه مواد دي چې د یو ډول ذرو څخه جوړ شوي یا پیور میټر ورته ویل کېږي. دا هم دوه قسمه دي، یو ایلیمنټس عناصر دي او دوهم کمپاونډز یا مرکبات دي. دغه دوه برخې په راتلونکو سلایډونو کې انشاءالله تشریح کېږي، ایلیمنټس او ورپسې یو بیا کمپاونډز. یعنې حاله به تاسې کمپاونډز یا مرکبات پیژنئ تر څو ایلیمنټس یا عناصر وپیژنئ. نو په راتلونکي سلایډ کې به انشاءالله ایلیمنټس باندې خبره کوم.